دا احمد خان صاحب دی چې اکثر موږ په خپل پروګرام کې راغواړو جماعت اسلامي صوبایي امیر دی او قادر الکلام لیډر دی او په ټول ایشوز باندې نه صرف دا چې سیاسي تبصره کوي بلکې ورسره سره هغوی د کرنټ افیر په معامله باندې هم ډېر ریچ دي. تاسو ته پروګرام کې مستعد صاحب هرکلی یم چې کله چې تاسو موږ تاسو ته ووایو نو تاسو خپل وخت راوباسئ. شکریه، ډېره مننه. زما ستاسو د خبرې سره اتفاق دی چې د تېرو د 2 عشرو نه تقریبا یا زیات نه زیات یو نیم عشرې نه موږ یو ټربل ایج کې یو. پاکستان د یو ټربل ایج کې روان دی او یو قسم د زمونږ محاصره شوې ده او د ډېره حده پورې مونږ د هغه محاصرې نه راووتو یا د هغه مشکل حالاتو نه راووتو. تاسو ته علم دی چې یو وخت داسې و چې یوه جمعه به هم بغیر د خودکش دماکې نه په پېښور کې نه تېرېده او صورتحال ډېر زیات خراب و. خو الحمدلله اوس کافي حده پورې خصوصا سیټل ایریا دا محفوظ شوي دي، سیکور دي، خو ټرایبل ایریاز کې اوس هم پرابلم شته. که تاسو وګورئ پاکستان ته چې کوم سیکیورټي تھریټس دي د دې نوعیتونه مختلف دي. کراچۍ کې دا سیکیورټي تھریټ یو قسمه نوعیت لري، بلوچستان کې دا سیکیورټي تھریټ یو بل قسمه نوعیت لري او بیا زموږ په فاټا ریجن کې دا سیکیورټي تھریټ یو بل شکل لري. خو د دې ټولو شکلونو شاته زما دا یقین دی چې بیرونی لاس دی، بیرونی طاقتونه دي. زه خپله اختر کې دلته نه وم، عمره کې وم، خو چې څنګه رالم بیا زه د ملي یکجهتي کونسل صدر هم یم د صوبه خیبر پښتونخوا او دا د مسلک نه بالاتر یو متحده تنظیم دی. په دې کې 25 تقریبا ارګنایزیشن شامل دي او دې کې بریلیان دي، دې کې دیوبندیان دي، دې کې اهل حدیث دي، دې کې هر مسلک خلک دي. د پاړچنار واقعه شوه د هغې نه پس زه پوره صوبایي کابینه مې خپله بوتله پاړچنار ته لاړم او هلته چې کوم ځپلي شوي خلک وو هغوی سره مې اظهار همدردي وکړله، یکجهتي مې ورسره وکړله. یو پیغام مو کورمې ایجنسۍ ته هم خیبر پښتونخوا ته هم پاکستان ته هم د هماهنګۍ او د اتفاق ورکړم. مسله څه ده؟ مسله دا ده چې یو خو په دې انتهایی مشکل حالاتو کې د پاکستان وزیر خارجه او خارجه پالیسي نشته. دویمه خبر دا ده چې ستا کوم وزیر داخله دی زما یقین دا دی چې هغه به تر اوسه پورې فاټا ته نه تللی او فاټا اوس داسې څیز دی چې دا د صوبایي حکومت تحت نه دی، نه هلته کې یو قسم د بلدیاتي نظام شته دی یعنې لوکل ګورنمنټ شته دی، نه هلته کې پروونشل ګورنمنټ شته دی او نه د هغه ځای ایم این ای سره څه ایډمنسټریټیو اختیار شته دی. براه راست هلته کې د وفاقي حکومت ریټ دی. اوس د وفاقي حکومت دا ناکامي ده. هغه وزیر داخله ستاسو خبره کټ کوم هغه فرمایلي و د پاړچنار نه بعد چې موږ صوبایي حکومت ته ریډ الرټ جاري کړی او چې هلته کې واقع کېږي. هغه ته دا پته نه وه چې پاړچنار په خیبر نو دا ډېر زیات د افسوس صورتحال دی. زما په خیال دا د حکومت نااهلي ده، د حکومت هغه امپوټنسي ده چې د هغې په وجه باندې حالانکې د پاړچنار واقع ما ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده، سنسټیو ایریا ده، دې له یو سپیشل سیکیورټي پلان ورکول پکار دا هر چا ته پته ده او دا هم خلکو ته پته ده چې هلته اهل تشیع اکثریت دی او هغې په آخري جمعه باندې د یوم قدس مناوي د فلسطین د ازادۍ دپاره جمعة الوداع باندې هغې یو پروګرام کوي. د هغې سیکیورټي لکه داسې انهونی نه وه، داسې مطلب دا څه ان ایکسپیکټډ یو سیز نو ایکسپیکټډ یو سیز په کار ده چې دې ته سپیشل سیکیورټي ورکړې. نو اصل کې زما په خیال مونږ خو سیکیورټي فورسز خو ډېره حده پورې سیز کنټرول کړی دی. که چېرې د آی جي پي صاحب دا کوم عدد شمار تاسو وایئ دا خو قابل تحسین دي او دغسې زه وایم که فرض که د فاټا کې وګورئ نو هم کافي حده پورې کم شوی دی. خو د دې باوجود چې تاسو ته لږ یو پوینټ در کوم شوکت صاحب چې د امریکا چې بیکا کوم رپورټ راغلی دی هغه وایي چې په 2016 کې 600 خلک پاکستانیان چې دي هغه شهیدان شوي دي، باوجود د دې چې هغه وایي چې 13% پکې کمیم راغلی. دې کې شک نشته، دې کې شک نشته چې صورتحال خو درې تاسو په خپله ووایي چې یو څیز روان دی. اگر اس په حیات آباد کې یو خودکش حمله وشوله پای کې زمونږ د فوج میجر شهید شو، ورسره نور سپایان شهیدان شو. نو صورتحال خو دا نه دی چې ګنې مکمل طور باندې امن و امان صورتحال بهتر شوی دی راغلی، خو په هغه چې کوم د بدامنۍ واقعاتو هغې کې یو ډېر ډراسټنګ کټ مطلب دا چینج په هغې کې راغلی دی، کافي حده پورې کنټرول کې راغلی دي. سیکیورټي فورسز خپل کوشش کوي. زما په خیال که پولیټیکل ویل په زموږ په دې پولیټیکل ګورنمنټ کې و او دې لږ مطلب دا خپل وجود ثبوت ورکړو نو دا حالت به نور هم بهتر شي. په کار دا و چې هغه به شوکت صاحب هم خبره کوي، تاسو هم کوئ چې پارټۍ اصلاحات هېڅ رکاوټ پکې دغه نه دی. د پاکستان ټول میجر پارټیانې چې کوم دي اوس اسټبلشمنټ هم وي، درې ځله خو د باجوا صاحب دغه راغلی سټیټمنټ راغلی. نیشنل ایکشن پلان باندې د پولیټیکل سپیکټرم یکسوي وه
په دې باندې زموږ اسټابلیشمنت او پولیټیکل سپیکټرم په یو پیج باندې او دا 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان د دې 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان په نتیجه کې به د پاکستان نه مکمل طور بدامني ختمېدل د دې 20 نکاتی ایکشن پلان نیشنل ایکشن پلان یو نقطه فاټا ریفارمز دي تاسو ماته وایي فاټا ریفارمز څه ده دا خبره وایي چې دا واقعا کله وشوله اشتهار په ذریعه سره دا بی بی سی په دې باندې تبصره وکړه دا چې دا په ډیزل باندې یو سرکاري افسر د خپل منیسټر په حواله سره په سرکاري خرچ باندې اخباري اشتهار شوی دا غنه پس خو زموږ دا وی چې موږ دا غواړو چې موږ یو کلین پارټي او ترانسپیرنت خلک یو د دې د باقاعده انکوایري وشي زموږ په مطالبه باندې د آفتاب شفاو بچي سکندر شفاو په سربراهي کمیټي جوړه شوه پای کې موږ نور خلک پکې موږ پکې اغي جرنالست او بیوروکریټس او وزیر د هغه افیس ټول انټرویو کو هغه پوره ریپورت راغلی پبلک شوی تاسو ته علم دی پاغه کې دا هغه ثابت کړی دا چې ایم ډي اوور سټیپینګ کړی او ایم ډي وایلیټ کړی د خپل اګریمنت د کوم اګریمنت تحت چې هغه ایم ډي جوړ شوی دا هغه نه پس ایم ډي یو اشتهار ورکړ د مافیا په تور باندې گویا هغه اقراری مجرم شو هغه ریپورت چې دنه هغه کابینټ انډورس کو او دا هغه په نتیجه کې کابینټ دا فیصله وکړه چې د تل شوکاز نوټس جاری شي او د خلاف تادیبي کاروایی شو زموږ مطالبه ده چې موږ خو کلیر شو وسم موږ وایو موږ احتساب کمیشن تلو ته تیار یو موږ جوډیشل کمیشن جوړل څوک جوړی ته تیار یو زموږ په انیشیټیو باندې په صوبایي اسمبلی کې پارلیماني کمیټه جوړه شو موږ دا ویلکم کوو دا زموږ موقف ته بالکل ټیک ده دا چې کومه 13 انکوایري کمیټه جوړه شوې ده هغه زموږ په بنا باندې جوړه شوې موږ دا خبره کوو چې هغه ګیلټي ثابت شوی دی هغه په خپل اقراري مجرم دی نو اخر د خلاف د کاروایی بیا لاجیکل انټ ولې نه رسی دا یو سوال دی په دې جماع وزیر اعلی څخه دا خبره وکړه چې دا زموږ په حیثیت اتحادی ګیله ده دا زموږ ګیله ده چې یو سرکاري افسر په حکومت ته نقصان رسول دی بانک ته نقصان رسول دی پورا کریډیبিলিټي دا کړی دا نو اخر د خلاف ولې انکوایري نه کوي حالانکه دا په اوس په مدت ملازمت کې 3 میاشتې پاتې دي نو دا اوس هم موږ ما وزیر اعلی صاحب ته چې دا زموږ استادو په تعلق کې فاټ لاین دی په دې باندې زموږ ګیله ده او موږ پبلک ته خپل بالکل پوزیشن کلیر کوو چې موږ ک جی آی ټي ولا جوړوي ک عدالتي کمیشن جوړوي پارلیماني کمیټه جوړه شوې ده دا هم ډیره خبره ده مخکې کابینټ کمیټه و هغه هم ډیره خو مونږ په بهرحال د خپل دغه چې دی سو ورته موقف چې مونږ به دا لاجیکل کنکلوژن ته رسو منطقي انجام ته بهرحال ایم ډي مونږ نه پرېږدو ځکه چې هغه سو ورته یو جرم کړی دی او زما په خیال د جرم سزا هغه ته میلاوېدل یو خو زموږ د احتساب دپاره تاسو ته پته یو ډېر طاقتور تحریک قاضي حسین احمد صاحب د پخوانه زموږ دا د احتساب دا خبره ده بیا په دې جی آی ټي کې په دې پاناما کیس کې مړومبی پټیشنر مونږ یو چې سپریم کورټ ته تللي پاناما کې 250 افراد د پاکستان باثره خلک شامل دي پاناما لیکس کې مونږ دا وایو چې ټیک ده د وزیر اعظم نواز شریف نه آغاز پکار دی ځکه چې هغه ټول نه اهم منصب باندې ناست دی خدا په احتساب په دغه ځای ودرېدل نه دی پکار دا 250 کسان او دې سره ټول سیاسي جماعتونه چې کوم ځای کې د کرپشن امکان شته یا شوی دی یا ثبوت دی هغه کول پکار هغه بس اوکې سپریم کورټ به کوي نه دا اوس سپریم کورټ ذمہ داری ده چې دا د احتساب دا زبردست قسمه یو جذبه راوچته شوی ده یو لهر راوچت شوی دی یو شعور راوچت شوی دی دا نتیجه خیز اقداماتو کې دا تبدیل